دې چې کوم پکې دیم پکې یو کس سره چې هغه لس کسان وي پکې نو په هغه لسو کسانو کې دیم دی یو کس انډر دې کې مخکې د کار کړو نو هغه به کور ته لېږلي خو دی مونږ سره پاتې شوی وي بیا دې سړي وي چې زه کور ته ځم مونږ له خپلې پیسې وي چې راغې پیسې مې ورکړې او دی راغی جی بس دې کیس کې نیولې هم دا یاسر الک مې مړ کړی خان جي بس اعتبار را باندې کړی ما سره به کېښوي صرف خان جي نسوار کوم بل یې ونه شم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو مرګرو د اورمړو په علاقې کې د بټۍ یو مزدور په خپلو پیسو باندې ډیر په بې دردۍ سره وجل شوی دی دې کیس کې پولیس ملزم نیولې دی دا ټول تفصیل به زه تاسو له ننني پروګرام کې درکوم خو موږ په یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک او انسټاګرام خامخا سپورټ کې ګرانو مرګرو ایس ایچ او تانه اورمړ نور محمد خان سره ولاړم دینه په پښتنه کوو چې دې ته په 9 تاریخ باندې د لاش د کم ځای نه ملو شو او بیا د شناخت د سنوم سره شو جی بسم الله الرحمن الرحیم دا 9 تاریخ تقریبا لسنیمی که 11:30 تقریبا 11:30 بجې وي چې اطلاع راغله چې دغسې یو لاش تقریبا داسې جوان العمر هلک دی او د عمر خیل کندې ورته وي هغې سره یو خړ دی هغې کې پروت دی چا وجلی مونږ چې هلته لاړلو واقعي هغه هلک لګېدلی و سر باندې لاس کې ورسره کپړې هم وي چې د کار وي یا پاکې وي خو وینو سره ګډوډې شوې وي د هغه شناخت نه کې د ادر ادر نه خلک راغلي وو ډېر هجوم جمع خو چا شناخت نه شو کولی خلکو ته مو وی خو چا پیژندنه بیا هم د هغه تصویرونه واخیستل او هغه هم په مختلفو ګروپونو کې شیر کړل د اورمړو نو ځکه چا نه پیژنده ټیم یې واغې شناخت کې بیا داسې مازدیګري ماښامي ټیم کې اطلاع راغله چې یاره دا خو پلانې وی او بټۍ کې کار کړی دی هغه بټۍ ته مونږ لاړلو هغوی ته هم تصویرونه خو له هغوی وي چې او دا خو مونږ سره یې کار کړی دی او ورونه داسې نشته بیا هم د هغوی ریکارډ چیک کړو د هغوی ریکارډ نه هم ډیټا راواخیسته یو نمبر راته میلاو شو هغه نمبر د هغوی رشته دارو د تره زوی دی هر څوک چې دی هغه سره هم کنټیکټ وکړو هغه ته هم څه طریقه باندې بیا د هغه تصویر د مرګ ورلېږه چې ورېښتو ته ډایرکټ مه وایه خو لږ ته وګوره که دا وي خو چې بیا هغوی سره په طریقه شیر کوه خلک خبر کړه چې راشي خپل ډیډ باډي یوسي نو بیا په دغه طریقه باندې هغوی خبر شو د هغه څه شناخت وشو چې دا څوک و د پلار نوم یې څه و د کم ځای و او دلته یې څه کول هغه چې کله مونږ خو بټۍ نه دغه وکړو نو بټۍ نه مونږ ته دغه ډیټا میلو شو چې د یاسر نوم دی د پلار یې ګل محمد نوم دی او دا د مومندو کې باجوړ ایجنسۍ کې اوسیږي په انبار تحصیل کې او ډب کورونه غالبا کلی یې د هغوی دا د هغې دی نو بیا هغې یو نمبر د رشته دارو او په هغې باندې م کنټیکټ وکړو هغوی ته مو چې راشئ خپل هغه چې کم دی ستاسو چې کم ماشوم دی رور دی واره دی هر څوک چې دی نو چې راشي د هغې هغه لاش مردخانه کې پروت دی چې هغه یوسي د هغې بندوبست کړي مونږ تفتیش شروع کړو پکې یو څه بل څه دغه کوم د بټۍ دا خلک چې دي یو ځای بل ځای نه هغه مې انټاروګیټ شروع کړو چې یاره سړی چا وجلی دی لکه چې هغه خلکو ته خو هم پته نه لګي د هغوی چې زموږ چا سره دښمني هم نشته خو په بټۍ کې مختلف کټګري خلک دي مختلف کارونه کوي څوک اور ورچي څوک خښتې لګوي څوک خښتې وباسي څوک واپس روباسي څوک یې ګاډو ته اچي نو دم پکې هم یو کټګري وه چې دوی به پکې دا نکلي وغیره کوله بیا د دې چې کوم پکې دیم پکې یو کس سره و چې هغې لس کسان وي پکې نو په هغه لسو کسانو کې دیم دی یو کس انډر و هغه ته دوی خرکار وایي د هغه ظهور نوم ظهور او د هغه ظهور ټیم مونږ ټول راوغوښتو هلته مې انټاروګیټ کړل په مختلفو خبرو سره چې بهی دا څه وخت دا سړی د نه څه وختلی دی د هغې کې هغه نور کسان چې کوم د ظهور انډر چې دي نو هغوی خو ټولو ټیک ټاک مونږ مطمئن کړو د خپلو خبرو نه خو د ظهور خبرو کې څه تضاد راغی ظهور دوی چې دا مونږ سره تللی دی روجمات یې راغی بیا ما سره روجمات یې وکړو بیا راغلی دی خو بیا ته زه نه یم خبر شوی خو ظهور ته مونږ وایي چې د ده پیسې هغه وي چې او د ده پیسې ما سره پرتې وي او هغه وله ما ورکړې او راغی نو مونږ دغې کې شکمن شو څونه پیسې وي ظهور وایي چې 25,000 روپۍ یو دی او 2800 روپۍ ما سره بل وي د ده کار دې کې مخکې د کار کړی و نو هغه به کور ته لېږلي خو دی مونږ سره پاتې شوی وي بیا دې سړي وي چې زه کور ته ځم او مونږ له خپلې پیسې وي چې راغې پیسې مې ورکړې او دی راغی مونږ هغې شکمن شو چې ښه دې خو راغې ته چېرته لاړې ده وایي چې زه یې لارج ته لاړم زما زوی بیمار و مونږ ده ته وایي چې لارج ته لاړې ټیک ته چټۍ دې راواخېسته په څو دې راواخېسته په کم ګیټ لاړې څوک د سره خو دې هغې کې ګډوډ شو خبرو کې اوتار چړو درسته نه وه مونږ دې مشکوک وګڼو بس دې هم د بټۍ نه ځان سره سیټ ته کړو انټاروګیټ هم کړو هغه انټاروګیشن کې د بیا ووایي چې دا پیسې چې کوم وي نو دا ما سره د ده وي دوی ښودې وي چې کله زه بیا کور ته ځم مور پلار له پیسې وړم بیا نو بیا به ته ماته راکړي ستا څه نوم دی ظهور پولیس ولې نیولې خان جي بس دې کیس کې نیولې هم دا یاسر الک مې مړ کړی یاسر الک دې مړ کړی یاسر څوک و تاسو نه وخت نه پېژنده
خانجي دا مې دوه نیمو درو میاشتو نه پېژندو. ها بټۍ کې سره کار کولو. دو په بټۍ کې څه کار کو؟ دو بټۍ کې خرکارۍ کار به کولو. ها د چې به کمې پیسې وګټلې هغه به تا سره ولې خوستې؟ خانجي بس اتبار را باندې کړو ما سره به کېښوي. بټۍ کې خو ډېر خلکو په نور چای ولې اعتبار نه و پته و. بس خانجي زه انچارج یم ما په ما بس اتبار م ها او ما سره به کېښوي. ته بټۍ کې څه کار کې تا ته څه وایي؟ زه چارجي یم بس خرکارۍ انچارج یم. ها 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 د چې تاله پیسې درکولې نو څونه پیسې در سره جمع شوې؟ تقریبا د ما سره جمع شوي 25,000 روپۍ وي ها او 2800 روپۍ نورې. نو په دغه ورځ باندې درته څو ورځونه درته وایي چې پیسې راله که زه کور ته ځم؟ یاره په همدغه ورځ یې راته ویلي. بیا صرف همدغه بس په دې کومه ورځ چې مړ. تا بیا چې د پیسو د ویل کنه تا رو جماعتي له چرته بوتلو هغه ټوله خبره وکړه بیا دې ځای ته دې څنګه راوسته؟ سرجي دا په دې کوم ټایم چې د ما ته پیسو وویې ماسپښین ټایم کې دا ما سره میلاو شو. ته ما وویل صحیح دی ما زه کور ته ځم ما پسې بیا راشه ما زه به تا هغه د پیسو کوشش وکړم. ته وویل صحیح دی بس دا ما پسې بیا رالو چې رالو خو یا وختي و ماسپښین ده ته ما وویل ته واپس لاړ شه ما یا پیسو کوشش نه کړی وروسته بیا راشه. هغه ټایم کې ما ته ماچام پیدا کړي وو. دا چې بیا څه ټایم دوباري په دویمې پیرې ما پسې راغله بس روژه ټایم و بس دا مې هغه ورور او یو ګاونډي و هغوی سره بیټک کې روژه ماتې کړی او ما کور کې روژه ماتې کړی او زه کور کې چې روژه ماتې رسم وکړل بس بیا ناوخته بس زه بار ودره ووتم تماچه هم راسره و ده ته ما یې مې رسه ما بټۍ کې به د له پیسو غم وکړم ما هلته کوشش ونه شو چې دا ما سره روان شو خو پیده راسره راوتی چې بر رالو بس خانجي شانه مې پې درې ډزه کړي. د دوه درې ورځو نه دی لګیا چې بهي هغه پیسې ما ورته چې نن در کوم سبا در کوم پیسې خو مانه لګېدلي پیسې نه وي او یې نه چا راکولې راله نو بیا دته ما دغه پلین جوړ کړو چې روژه ماتي نه وه چې دلته به روژه ماته کې زموږ ځای کې بیټک کې او بیا به تا راځې تاله به زه پیسې درکړم ته به کور ته ځې زه به کار لرم. روژه ماتي یې وکړو نو دی ولې روژه ماتي لمرو نه وته روژه ماتي دې نورو کسانو سره په پردي بیټک کې وکړو دې ته دا تاثر ورکړه چې د تلیم پیسو پسې هغه کور روژه ماتي کړی دی او راوتی چې ما ستاسې ماښامي ماسخوتنۍ ټایم شوی هغه پیسې مې راوړي دي پیسې بټۍ کې دي بس پیسې به درکړم زه به بټۍ ته لاړ شم او ته به خپل کور ته ځي یا که موږ سره پېشمنۍ کې بیا ځي چې هغې نه راوتې داسې د کړي خوړ ته راسېدلي بس خوړ کې د تماچې مخکې نه لوډ کړی او بس شان یې وویشته 3 ډزه وویشته 3 هولونه موږ را برآمد کړي دي مړی هملته په ځای پرېښودې تلې بټۍ کې ځان یې انجان که بس ورته یې کار کوو. بټۍ کې خو نور ملازمانو که نه د دې الګ باندې ستاسو شک څه نه رالو تاسو خو 10 کسان انټاروګېټ کړي د پکې د دې پیسو خبره وکړه چې د ما سره پیسې وي او پیسې مونږ هم په دې شکمن شو چې دې منیجر سره یږدي په کار نو چې منیجر به څه ورکولی ورته او چې دغه نه هم تپوس وکړو منیجر وایي چې نه ما سره نه دي بدي به یې ښودي ده وایي چې ما ورته کله به یې وي ور مې کړی کله یې وي ورکولې مې نو موږ د ده په دې خبرو شکمن شو بیا ده وایي چې زه دې مې پرېښود راغې دغه ته بټۍ ته او زه لاړم هسپتال ته علاج ته نو چې بیا موږ د علاج حوالې سره تپوسونه وکړو چې چټۍ دې څه شي نه راواخېسته او پي ډي ته لاړې چې د سپېشلیست ته لاړې او امبولینس کې لاړې داسې نو هغه جوابونه هم د ده صحیح نو ګډوډ نو زموږ په دې شک راغی چې شک راغی نو بیا دې موږ انټاروګېشن کړ شامل تفتیش هم کړو نو د هغې نه دې اوپن شو چې دا شي دا ما کړی دی او داسې دا کوم الګ چې مړ دی یاسر د داسې اندازتن ایج سامرو او د دلته بټۍ کې څونه وخت نه کار کوو دې بټۍ کې تقریبا 3 میاشتو نه لګیا او کار یې کوو ایج یې تقریبا 18-19 سالو د دې فیملی نور کسان چې کوم دي هغې څه وایي چې د نور وروڼه خویندې شته د رونو د شته یا نشته خو پوره خبره یې نه کړې ځکه چې د شپې راغلل او هغوی خپل ډېډ باډي وړه خو دی ضرور وي چېرې زموږ د دې کور د دې پلار دا یو واحد کپیلو د ګټي او دې الګ باندې د مقتول طرف نه ځکه چې رپورټ خو پولیس طرف نه ابتدایي شوی و که نه ای طرف نه څه دعوه شوې ده او که نه هغوی هم دعوه کړې ده هغوی هم دعوه وکړه که نه چې یاره دغسې مونږ ته هم پته وه چې دا پیسې ده سره وي او بیا د وله نه ورکولې ټال مټول کوو نو زموږ په د شک و اوس موږ ته یقین راغی چې یاره دا سړی وجلې زموږ بل چا سره دښمني نشته نو ده هم په دې پیسو دا وجلې تاسو خو ملزم اورېدلی دی که نه چې دونه ورځم نیمه پکې تېره شوه هغه څه وایي چې وجه صرف هم دا 26 یا 27,000 روپۍ وي صرف همدغه پیسې دي هغه وایي پکې لا چې 25,000 یو دي او 2800 بل دي خو بس پیسې ما نه لګېدلي دي او بیا ما سره د واپسې څه حل نه نه ما له چا راکولي چې دله ما ورکړی پسې لګولي جي دا پیسې و د کور لګولي دي هغه ده پورې چې پسې شي لګولي خو پیسې ده خوړلي په خپله خېټه یا چا ورکړي دي کور یې لګولي خو ده سره هغه پیسې بیا نشته چې هغه ته یې ورکړی وي او خپل ځان اخلاص کړی بس د ده ځان په دغه اخلاص کړي چې دې مړ کړم د ده به پایل بند شي او پیسې به ما ته پاتې کله چې تا په در ډس کو
نو دې پوه شو په دا باندې دغه ټایم کې نه خانجي نه ده پوه شوی کله چې ولګېدو بس په ټکي مړو که تا ته څه اواز یا څه خبره وکړه نه بس هېڅ هم نه دي ویلي. بیا چې تا کله دې مړ کو ته چېرته لاړې زه ډایرکټ بس کوم ځای چې مونږ کار کول هماغسې ته لاړې او کار دې کولی شو نه ها نه مې شو ولې بس خانجي بېسوره ومه بیخي ها نه مې شو کولی دې خو تا مړ کو ته لاړې تا هلته خلکو ته خو نه ویلې چې کسما مړ کړی دی که نه نه خانجي چاته مې نه دي ویلي بیا تا د څنګه خلکو درته څه وویلې چې هلکه یاسر سره خو داسې چل شوی دی څومره وخت پس خلک خبر شو یاره سرجي زه خو ماسپښین بانګونو 1 بجه وه چې زه خبر شو ها او ته بیا اوده شوی وې پېشمني نه پس یاره اوږده شوی یم ما خوب درته چې دونه هلک دې مړ کړی او په خپلو پیسو دې مړ کړی خوب درته سرجي بس بیخي بېسوره ومه بس پرېوتی یم کټ کې بیا پوه شوی نه یم 1 بجه څنګه خبر شوې هغه خبره وکړه هغه هم یو دوکاندار و ها؟ هغه راپسې بل وړ کې راواستولو بیا راپسې هغه هم راغلو راپایسولم یاره یو هلته چې یاسره لږ کار کولو د هغه پټوان ګروپ کې چا شیر کړي دي مړ ته بس بیا راپاسېدم ها؟ بیا رالې دې خوا چې مړی دې وکتو نه پټوان مې موبایل کې مې کتلي وو بیا دې څه وکړل دلته نه بس چېرته لاړې بس هېڅ یې ته هم نه ولاړ په هماغه ځای کې وم ها؟ چاته څو پورې چې ته پولیس نه وي نیولې چاته پته لګېدلی و چې دا تا کړی دا کار نه داسې خو چاته پته نه ولګېده ها؟ نه ته ډاډه وې چې بس نه به لګي پته نه زه خو ډاډه وم بیا چې پولیس درللو تپوسونه یې دنه کول دې ټایم کې هم ډاډه وې دا ها؟ او یارې دې نه چې پته به ولګي خامخا زموږ ورسره ډار ډکې وو ها؟ دا چې پولیس دې ولیدل سرنګ منګ دې وهلی و یا څه خبره دې چاته کړې وه خامخا بېسوره شوی خو هم چې ومې لیدل ها؟ دا پولیس چې کله د باندې شک رالو وری وستې او د نه تپوسونه شروع کړل تا ورته څه بانې وکړې انجي بس خامخا دروغ مروغ مې ویلي وو ورته ها؟ دا کامیاب شو درو نه تماشه دې چا نه راوړې وه دا هم دغه بټۍ کې یو هلک و شیراز نه شهزاد نومی وه ها؟ هغه نه مې راغوستي وو د 25,000 روپۍ یو او 2800 روپۍ بل دا د تا سره څونه وخت نه ایښې وې یاره دا هم د 2 میاشتو نه 3 میاشتو نه راسره وي ها؟ او کله چې دا تا خوړې نو تا هغه ټایم نه دې د مرګ پروګرام جوړ کړی و که نه نه پس دې خوړلې دي بس خانجي هم داسې پوه شوی یم نیم لږې لږې رانلګېدلي دي هېڅ په پته هم نه یم پوه شوی پردو پیسو پته نه لګي چې خلک خوري بس په لږه لږه په 1000 او په 1500 لګېدلي دي څو بچي دي ما 3 ته چې کم ال د بټۍ کې پیسې ګټې په هغې ستا د کور خرچه چېرې او خانجي بس ګزاره مې پې چلیده خو بیا ووایه که نه چې دا پیسې دې چېرته ولګولې بس خانجي په همدې لږه لږه لګېدلي دي بس هېڅ په پته نه یم پوه شوی تا د مرګ سوچ چې وکړو که نه دا چې د نه پیسې اوښتې دغه ټایم دې وکړو که پهله نه ورته سوچ کړی نه نه پهله نه مې نه و کړی بس دا څه ټایم کې چې وغوښتې خانجي بس دغه ټایم کې خامخا پیسې راسره نه پیدا کېدي بس ځکه مې بیا داسې کار وکړو چې چا نه دې کار از غوښتې وې نه وې درکړې 2-3 کسانو نه مې دغه لږ ټایم کې هم غوښتي او درې نه کې نه نو هسې د لکه د په دې بټۍ کې بلا شي خلکو ته وایي چې په ما باندې ډېر اعتبار و کله چې دا ارسه کول مرګه پورې تماچه تا راواغېست تا سره کافي ټایم میلاو شو که نه نو سوچ دې نه و چې دا زیاتې کو خانجي بیخي پوه شوی نه یم دغه ټایم کې څه نشې مشې کې نه صرف خانجي نسوار کوم بل یوه نشه نه اوس پیسو نه ستومانې اوس په خانجي ښه ډېر پستومانه لږ نه ښه ډېر رښتیا خبره وکړه چې کله پولیس ونیوي بیا ستومانه شوې که نه کله دې ډز وکړو بیا ستومانه نه نه خانجي چې کله مې ډز وکړو بس ډېر زیات خپېمانه هم دی لږ نه ډېر زیات د ډز نه پس ډایرکټ بټۍ ته چې تلې په لاره کې چېرته څه داسې یره مره دې نه ورغلی ډکې چې پولیس به مې ونیسي یا به چا لیدلی خامخا ډزه خو مې ډار و او اوس به دې خلکو سره څه کې دا خلکو چې په تا دعوه کړې د دې سره به وڅه کې نو بس سرجي دی سره چې ما بس فیصله کېږي بس او نو تا سره پنځه سره نه وې نو اوس به دې سره څه فیصله کې کچرو کې به څه کې خانجي کور څه چې مې وي بس اب وله خرڅوم څه خو بله کوم ستا دا خبرې خلک اوري که نه چې څوک په چا باندې اعتبار کوي نو هغې بیا ویشتل پکار دي نه څه کول پکار دي صحیح سره خپل صحیح ځان شړل پکار دي نه اعتبار په چا کول پکار دي خپلې پیسې چا سره اخیستل پکار دي د خلکو ته څه وی بس خانجي چې داسې حالات بیا خو نه پکار ګرانو مرګرو ډېر زیات ظلم شوی دی دې کې شک نشته او دې کې شک نشته چې پولیس ډېره ښه کاروایي کړې ده او انټریس کیس چې کوم هغې ټریس کړی دی خو د دې نه غټ کار هم د پولیس اوس دا باقي پاتې دی چې دا هر څه دی په عدالت کې ثابت کړي او مجرم چې کم دی دته سزا میلاو شي